مولانا صاحب دا زما په خیال د جمعې ورځ وه ما ورته په کوکشین کې پر یو هوټل باندې سره ناست وو ډوډۍ مو خوړله نو دوی هم ډوډۍ خوړله چونکې زما او ستا په څنګ کې ناست وو بیا یې هغه پوښتنه وکړله ویل چې زما دغه ملګری چې کوم دی په څنګ کې بل ملګری ورسره ناست وو دی د راغلی وو او علاج یې وکړي د هغه د بې اولادۍ هغه خدای پاک په ده ته اولاد درکړي بیا یې ورته ته ویلې چې زه هم درځم زه په تا علاج کوم او نو بیا هغه تا خپل ځای ور وښوئ. بالکل نو مختلفو مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړي. تېرو ورځو کې پروفیسر صاحب چیرې ما ته یو څه وخت مخکې په هغه هوټل کې چې کله یو پروګرام ما ته ډوډۍ خوړله نو د هغه بعد هغه کس خو به ستا په یاد وي چې هغه رالی زما ته څنګ ته کښېنستی او بیا زه وپېژندلم روغبړ یې وکړي که هغه درود دېرش کاله بعد الله تعالی و یو کس ته اولاد ورکړي. مولانا صاحب دا زما په خیال د جمعې ورځ وه ما ورته په کوکشین کې پر یو هوټل باندې سره ناست وو ډوډۍ مو خوړله نو دوی هم ډوډۍ خوړله چونکې زما او ستا په څنګ کې ناست وو بیا یې هغه پوښتنه وکړله ویل چې زما دغه ملګری چې کوم دی په څنګ کې بل ملګری ورسره ناست وو دی د راغلی وو او علاج یې وکړي د هغه د بې اولادۍ هغه خدای پاک په ده ته اولاد درکړي بیا یې ورته ته ویلې چې زه هم درځم زه په تا علاج کوم او نو بیا هغه تا خپل ځای ور وښوئ ترتیب دې ور وښوئ د راتګ ورځ دې ور وښوئ چې زه په دا ورځ راځم نو کپشین ته راځې که بل برانچ ته په دا ورځ خو بالکل دا د جمعې ورځ وه یو 3 میاشتې قدر مخکې یا 4 میاشتې مخکې خبره ده. بالکل او پروفیسر صاحب دا یوه خبرې بله هم وکړه ما ورته چې څو کاله بعد اولاد الله تعالی ورکوي درود 10 کاله بعد 10 کاله و 10 کاله زما په خیال ده یاد کړه کوم تعداد یاد کړي یا درود 10 کاله یا 10 کاله دا رقم تعداد یاد کړي دا د الله تعالی فضل و کرم دی. کله کله دې مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړې ده چې دا زموږ د کنټرول څه زموږ د باره څه زموږ د وس چې کوم دي هغه ډېر لوړې خبرې دا الله تعالی شفا ورکړي دا زما کمال نه دی دا د الله تعالی فضل و کرم دی چې ودی دې مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړي چې هغه مایوسه وي لکه دغه مریض چې زه درته وایم چې د ده د بې اولادي مسله وه چې دی زما سره میلاو سو زه یې وپېژندلم ډېر خوشحاله سولو یعنې ته ویلې ول زموږ پلانی قریب دی ول چې تا علاج ورکړی و هغه درسه مایوس و علاجونه یې نور نه کول ول کله چې تا علاج وکړي الله تعالی و ده ته درود 10 کاله یا 10 کاله یاد کو ویلې ول الله تعالی دومره موده بعد ستا په علاج سره و ده ته الله تعالی شفا ورکړه او الله تعالی اولاد ورکړي ول هغه ډېر ګرده خوشحاله دي او تا ته دعاوې کوي بس ما دغه ورته ویلې چې زموږ د هغه دعا چې د هغه په کار ده په دنیا کې خو چې کوم دی د هغه دعا چې د هغه د کامیابۍ لار او ذریعه ده الله تعالی دې و ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. نور عزو ده